وګا او پیاز. او رسول الله صلی الله علیه وسلم با وګا یا پیاز نه خوړلو. اگر کا سالن با پاخم او پاغي کې به هم نبی علیه الصلاۃ والسلام د وګي یا د پیاز نه ځان ساتي. صحابه کرام ته پوښتنه وکړه یا رسول الله حرام دي؟ وینا پدې کې واګمره مالا ملائک راځي او ملائک د بدبوئی نه ډېر ځان ساتي، نو ځکه دا شی زه نه استعمالوم. اگر چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په آخر کې داسې سالن خوړل چې پای کې وګوا، لکه بعض روایتو کې راځي داسې نه چې بالکل ځان یې ورنه ساتلو. امت لا دا تعلیم یې ورکړو که چېرې پیاز یا وږه خوري نو ځان له پاخه کړي. که چېرې چا پیاز کچا یا کچا وږه وخوړله یا مثال مولی، نو دا به جماعت ته په دې ټیم نه راځي. د دې د وجې نه چې د هغې د خولې نه وږمه ډېره زیاته ده. که هر ټیم یې که د جمعې ورځ وي او که بغیر د جمعې نه وي، ها چې مسواک ووهي اودس وکړي یا خوږ شی استعمال کړي، نه هغه وږمه ختمه شي. اسلام کې پاک دمني ډېره زیاته، تر دې حده پورې که یو سړی بیمار وي او د هغې داسې بیماري وي چې خلک د هغې نه یریږي، په زړه کې یره ترخه یي بس کرونا بیمار دی، کینسر بیمار دی، هیپاټایټس داسې بیماري چې لګېدلو خطره وي، نو پکار دی چې دا په کور کې مونځ کوي. نور دا زیړې میړې هیپاټایټس وغیره دا لګېږي نه، خو لکه خلک ورنه خار او خوب خوري، نو داسې بیمار به جماعت ته نه راځي. لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې یو وفد کې یو سړی راغی، واغه سپین برګه بیماری ور باندې لګېدلې او ابرس. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل بس تا سره بیعت وشولو، ته په کور باندې کښېنه، بس تا لپاره کور بهتر دی. هغه لاړل. د هغې مطلب دا و چې خل د هغه نه نفرت ونه کړي، یا خل به بیمار شي د رب د طرف نه، دا به وایي چېرې که د پلان کې نه وې راغلی که نه، نه زه به نه بیمارېدلې. نو دا خطره نبي علیه السلام ختمه کړه، چلو په کور باندې کښېنه. نو اسلام کې اول خو بنیادی عقیده را چې بیماری الله لګوي، نور بیماری لګېږي یو نه بله بیماری لګېږي، خو داسې ډایرکټ څخکر د هغې نه وي، نه سترګې وي نه لاسونه وي چې ور منډه کړي. زمونږ د انګریزانو فرق صرف دا دی، غیر مسلم انګریزان سیکولر مذهب والا د هغوی نظریه دا ده چې ډایرکټ دا جراثیم ور ټوپ کړي او بس بیماری کړي. زمونږ نظریه دا ده چې نه، جراثیم خو هم یو شی دی که نه، په هر یو شی د الله په اجازه سره دی. که بیماری لګېږي لګي، خو د الله د اذن او اجازت نه بغیر نه لګي. بس صرف فرق دی، نظر هم لګي، جادو لګي، خو دا ټول شیزونه د الله اجازت له محتاج دي چې یو اور د الله د حکم نه بغیر سوځول نشي کولی، یې اوبه د الله د حکم نه بغیر وړل نشي کولی، یو چاړه د الله د حکم نه بغیر حلالول نشي کولی. په دې کې خو اثر موجود دی که نه، بیا جادو، نظره، کوړې منترې، اندارنګې نور بیماری، دا به د الله د حکم نه بغیر څنګه اثر وکړي. بس دا زموږ د مسلمانانو عقیده چې هر کار کېږي د الله په حکم سره، چې الله ونه غواړي بنده هیڅ هم نشي کولی. د الله د ارادې ګوره تبلیغیانو خبره دا ډېره مضبوطه عقیده ده
خو افسوس چې په دې باندې ډېر خلک پوهېږي نه او یاره طوطي زبان په شان دی موږ وایو دا مضبوطه خبره ده خو بس زموږ دې زړونو ته ورکوزه نه ده دا خو چې کله تکلیف در باندې راشي که نه او کلک پاتې شي بیا کی دا مضبوطی اور کنا طوطی په شان ته لګیا چې دا الله سره سب کچھ ہونے کا یقین او غیر سره ہونے کا یقین او تکلیف در باندې راشي بیا منډه بل دي توای عقیده به مضبوطه دا ساتي چې بس الله هر څه کوي نه ټینک نه بختربند نه اټم نه بارود نه زار اتم نشي کولی دا الله د حکم نه بغیر والله د ټول مخلوقاتو د اجازت او اراده نه بغیر هر کار کوي دا یو مضبوطه عقیده ده الله رحم الله بده باندې توفیق را نصیب کی الله رحم کو دې کلک کی